مبارک سندانو باندې چې داسې بلخته باندې د مبارک سندان او چہرہ داسې وهلا ابن زیاد لعین ابن زیاد نے جب چھڑی ماری حضور کے نواسے کے مبارک لبوں کے اوپر مبارک چہرے کے اوپر تو حضور کے غلام ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم تم اس عظیم شخص کے چہرے پر چھڑی مار رہے ہو، اے بدبخت اس عظیم انسان کے چہرے پر اس عظیم انسان کے ہونٹوں پر تم چھڑی مار رہے ہو۔ میں نے اللہ کے محبوب کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے، حضور نے ان لبوں کو بوسہ دیا، حضور نے ان لبوں کو بوسہ دیا ہے، میں نے ان لبوں کو حضور علیہ السلام کو خود بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما دا امام حسین علیہ السلام خپل مبارک غیخ کی نیولی دا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دا اسی منجلس در داخل سو ما رسول اللہ ولد یو کم بچے بغیخ کی نیولی دا یہ دو جانو سردار خپل مبارک زب خلو کی ورکڑے دا خپل مبارک زب ایغ بچی تا خلو کی ورکڑے حقا بچے دی رسول اللہ زب ورروی زب مبارکہ نو ما یې صحابه کرام داسې د سنګل ووهل چې دا بچی څوک د رسول الله صلی خپله غېږ کې نیولی ده او دومره میل ورسره کې او خپله مبارکه ژبه یې په خولو کې ورکړې ده دوی راته وویل چې خبر یې دا بچی څوک ده یې خو زه نه وینم دا د رسول الله د لور زوی د لمسی یې ده حضرت امام علی مقام امام حسین علیه السلام د رسول الله لمسی د شهزاده یې ده رسول الله ژبه مبارکه په خولو کې ورکړې حضرت زید بن ارقم صحابه کرام ولی د سنگل وهل ولی پټ پټ ورته ویل چې دا بچی ولی نیولی لکه د موږ مغوال خلک چې خپل اولاد مجلس ته بغیښ کې نه راوړي بې شرمیزې بده پېمني څوک چې زوی بغیښ کې واخلي دغه رواج په عربو کې هم شته عرب خلک مجلس ته خپل زوی خپل مسی بغیښ کې نه راخلي نه میل ورسره کې مطلب بده یې مني دوی ویل چې رسول الله مبارک چې بچی وراخستی ده دا ولي دا بچی عام بچی نه ده دا د رسول الله د لور مبارک چې رسول حالانکه څه عیب نه ده بچی بغیږ کې اخیستل چې کله یزیدیانو د ده سر مبارک قلم کوي او د ده په چهره باندې داسې په لښته باندې د ده سندان د ده سر مبارک داسې وګوي دغه زید بن ارقم ورته ولاړ شوی مکری ظالمانو تاسو خبر یاست دا کوم سندان دي چې تاسو په لښته باندې وګي قسم په خدای دغه سندان ما ولیدل چې رسول الله خپل سندان له پاسه پې لګولی په دغو سندانو باندې رسول الله خپل مبارک سندان لګولی او دا هغه شهزاده ده چې ما په خپلو سترګو ولیدوی رسول الله مبارک خپله ژبه د ده په مبارکه خولې کې ورکړې وله دغې خولې مبارکې د رسول الله مبارکې خولې ځینې هغه ژبه مبارکه رېږدلې ده